په تاسو باندې ما مونځ فرض کړی څنګه چې رب کائنات په دې قرآن کې فرمایلي چې په تا باندې رجب ما فرض کړی ده څنګه چې رب کائنات په دې قرآن کې فرمایي چې په تا باندې ما حج فرض کړی دی دقه شان رب کائنات په دې قرآن کې فرمایي چې کتب علیکم القصاص په تا باندې ما د قصاص نظام فرض کړی دی په تا باندې ما د امن نظام فرض کړی دی په تا باندې ما ستا د پاک د لا اله الا الله نظام فرض کړی دی عزتمندو مسلمانانو وروڼو نن موږ او تاسو مانځله راغلي یو نمونځ نمره کوم پر دې د اسلام مقصد صرف منځونه کول صرف تراویح او تهجد کول صرف صدقې او زکاتونه ورکول نه دي د دې د اسلام مقصد هغه دی چې نبي مهربان صلی الله علیه وسلم ته السلام کوم مقصد دپاره چې خلکو په کاڼو باندې ویشتو کوم مقصد دپاره چې په احد کې خلکو نبي صلی الله علیه وسلم زخمي کړو د هغې سره یې د هغې اویا ملګري زخمیان او شهیدان کړو عزتمندو مسلمانانو وروڼو که د دین مقصد د قرآن مقصد د اسلام مقصد صرف عبادت کول وی د الله پیغمبر صریح ښکاره په غار حرا کې عبادت کړی نه یې د بت عزت کړی نه یې بت ته احترام ورکړی نه یې د مشرک سړي عزت کړی نه یې مشرک سړي ته احترام ورکړی خو ټولو مشرکانو د الله پیغمبر څه محبت کوو د الله پیغمبر کښې خپل امانتونه ایښوده د الله پیغمبر باندې خپلې فیصلې کولې خو چې کله د الله پیغمبر ته لا اله الا الله دعوت ورکړو ټول راپاڅېده او د الله پیغمبر دشمني اختیار کړه د کلي یې وشاړه او دقه شان د الله رسول صلی الله علیه وسلم ملګري خاص طور سمیه رضی الله تعالی عنها شهیده کړه عزتمندو مسلمانانو وروڼو درس کېږي خبره ختموم اخرۍ خبره دا ده چې ستاسو بچی او تاسو د انګریز په مخ کې څنګه سترګې غړوئ که ته سبا هغې ته خبره وکړې چې زه یو قوت یم زما څه بهادري ده زما ملک دی زما څه معیشت دی هغه به درته وایي چې مړه زما پیشو ما څه مېمې ستا په ملک کې عدالت څه مالی ستا په ملک کې نظام تعلیم څه مالی ستا په ملک کې معیشت څه مالی ته هغه انسان یې هغه مسلمان یې هغه انسان چې د قرآن دعوه کوي هغه انسان چې د اسلام او د رب دعوه کوي ته خو په خپل ملک کې خپله فیصله نه شي کولی ما څه نظام جوړ کړی په هغې باندې فیصلې کوي عزتمندو مسلمانانو وروڼو هر څه پرېږدئ خو د خپل غیرت په تقاضا باندې راپاڅئ او د خپلو مشرانو ته ووایئ چې کرسۍ هم ستا مبارک شه ستا وزارت هم ستا مبارک شه عهده هم ستا مبارک شه او تا ته موږ احترام لرو خو راپاڅه د لا اله الا الله د نظام اعلان په دې ملک کې وکړه خو دا خبره یاد ساتئ وروڼو که هغوی موږ شهیدان کوي که هغوی موږ زخمیان کوي که هغوی موږ باندې غضب او غصه روانې کوي موږ به بیا هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه اخلاقو په دایره کې دیو له دعوت ورکوو د کوم اخلاقو په دایره کې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له د طایب خلکو له دعوت ورکوو هغوی په کاڼو باندې وشته نبي صلی الله علیه وسلم ته مقام اعلان شو چې خبرته وکړه د الله رسول ته خیرې ونه کړي عزتمندو مسلمانانو وروڼو صرف دا خبره تاسو زه په دې موقع باندې کول غواړم چې ته چا پیدا کړی تا له رزق څوک درکوي د چا په خاوره کې اوسېږې او ته یې څوک ته مسلمان یې ته د پیغمبر امتي یې تا له الله رزق درکوي تا له الله اکسیجن درکوي تا له الله خوراک درکوي بس د الله نظام قبول کړه د دې مبارک قرآن په مقابله کې تا له چا نظام قبول کړی عزتمندو آخري خبره دا کوي دا قرآن دی دې د پاسه ځینې انګلیش کتاب یې هم تاسې ما سره منئ دې قرآن د پاسه ځه د ریاضي کتاب یې هم تاسې ما سره منئ دې قرآن منظره فقه کتاب یې هم تاسې ما سره منئ په دې قرآن منظره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث د پاسه هم تاسو ما ته وایي چې لاندې لیکېده په دې قرآن د پاسه د لاډبیکانو نظام څنګه ایښی دی موږ د فرعون غیبت کوو موږ د ابوجهل غیبت کوو موږ د حامان غیبت کوو ځکه کوو چې هغه مړه دي موږ د څه ویلی نه شي ته راپاڅه په رندار کې د باطل د طاغوت غیبت وکړه زه به ته ومنم چې ته غیرتي یې ته حکیمان دی ته مسلمان یې عزتمندو مسلمانانو وروڼو خلاصه خبره دا ده چې رب کائنات فرمایي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون هغه نظام